أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنتم أشد رحبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. سورة الحشر 13 نمبر آیت. په دې 13 نمبر آیت کې د منافقینو د تیر کمزوري وجه ذکر کیږي چې منافقین به اس خلکو سره وعده کوي زره سره ولاړې مزدا تایواز نه پرېدم او کته ملکیږي نه زبده بدل اخلم او کته چلاوتن کېږي زبده سره سم وسمه خدا ټولي خبرې دي ځکه نشي عملي کولای چې بدی بزرګ کې الله تعالی د مسلمانانو د سره روبا چولې دي چې دا غروب د وجه نه دوی هیڅ حرکت نشي کولای او خود دغه روب دغه بوزدلای د وجه نه وځ دوی د سکار کوي چې بل غا پاسي نو بل به مسلمانانو سره مخامخ کوي خبره مسلمانانو مقابله کې دوی ودرېږي نه نو الله تعالی وی لانتم اشد خامخ تاسو خامخ ډېر سخی رحبتن پر رب ورزولو کی فی صدورهم ندیو بزرونو کی من الله اذا الله را طرف د الله نظام دی چې مسلمانانو له دومره روبر کړي دي ذالک بانهم یقینا ذالک دا بانهم بدیوج یقینا دوی قوم دس قوم دی لا يفقهون چې خبره باندې پويږي نه يفقهون فقاحت او فقه ته ویل کیږي چې د یو کلام د یو مضمون په ظاهر باندې پویدل داغه په اشارات باندې پویدل او د هغه په مقصد باندې رسیدل د فقاحت او د فقاحت مرتبه د علمیت نه لګي بره ده علمیت د لاندې فقاحت د دین لګي بره ده اعلی مرتبه د علم نو په دې منافقانو کې دغه د فقاحت ماده نشته دوی نه پويږي څنګه نه پويږي د آسماني کلام د الهي کلام په مقصد باندې نه پويږي داغه په اشاراتو نه پويږي داغه په انجام باندې نه پويږي لا يقاتلونكم د جنگ نشي کولای تاسو سره جميعا په یو ځای باندې په یو ځل باندې تاسو جنگ نشي کولای الا في قرى محصنه بغیر د هغه قلاګانو نه چې کوم بند قلاګان دي بغیر د بند قلاګانو نه قلاګانو کې چې بند ناسي به ډېر تکړای خو بهر به یې سم نه او من وراء جدور یا شاده دیوالونو نه غټو غټ دیوالونو شاده شي نو بیا جنگ ته کړای مخامخ شي به د ټینګېدو نه باسهم بینهم شدید جنگونه د دې په خپل منځونو کې سخت جنگونه خپل منځونو کې کوي خو تاسو سره نشي کولای تحسبوهم تبغمان کې بدی کافرانو باندې جميعا د یو ځای کېدو د یو شی ستاسو خیال دا چې ټول کافران د یو ملت یو اتحاد دي تاسو په تخکاری کې بخاره باندې وقلوبهم شتى قرذزون یو بل نه جدا جدا دي ظاهر باندې مسلمانانو د یری نه اتحادونه کړي ته یو ښکاریږي لیکن دې بزرګونو کې دنه اتفاق د سره شته نه ځکه کم زرونه کم خوونه د اسلام نه لري پای کې اتفاق د سره یې نه ذالک بانهم قوم لا يعقلون دا په دې وجه یقینا دې د قوم د عقل هم نه لري عقل یې نشته په دې وجه باندې اتفاق یې هم راتلی نشي او اتفاق د خلکو راځي چې عقل موجودي عقل په هغه چا کې چې کم چې په کوم خلکو کې د الله تعالی دین او د الله تعالی یره موجودي نو باغی کې بیا عقلی او عقل نه پاتې اتفاق راځي چې کله عقل نه نو بیا اسی بدګمانیان غټي غټي داوی حرسونه او لالچونه دغه انسان اتفاق تر سره پری دینه دغه بیمارو علاج سره په دین سره کیږي په شریعت سره کیږي د الله تعالی په یری سره کیږي چې دا مضمون دل لري کې سره به بل حل نشته کما مثال الذين من قبلهم مثال د هغه خلکو په شان کې دي چې مخکې ردی خلکو نه قریبا نزدې دا تخویب دنیاوی ذکر کیږي د دې منافقانو لپاره چې د دې دنیا د منافقینو لپاره به دسي حالي لکه څنګه چې هغه کافرانو باندې تیر شو چې کم بيخي نزدې تیر شوې دي نزدې چې کم کافرانو تیر شوې دا هغه کافرانو چې کم بدر کې وجل شي او دې په شان کې حالت یو نو دغه شان د دې منافقانو هم دغه شان حالت شي الله تعالی وایي کما مثال الذين بشان دا خلق دي من قبلهم جردوین مخکې قریبا نزدې ذاقوا هغوی سکله وبال امرهم انجام د خپل کار امر او د انجام نه مراد چې کوم دی د امر نه مراد او هغه کارونه دي هغه کفریات شرکیات اسلام مقابله د نبی عليه السلام سره دښمنی د مراد نو بدر کې کافرانو د خپل اسلام دښمنی انجام سکله د زیبه د موجوده منافقان به هم وسکی ولهم عذاب الیم د لپاره عذاب دردناک په آخرت کې دغه دنیوي سزا شو آخرت کې بوله هم سخت سزا وته ملاويږي چې مسلمانانو په مینځ کې د اسلامي ماحول او اسلامي معاشره کې دنه د اسلام سره غداران او خائنانی
نو عذاب به سنگین او سخت کمثل الشیطان مثال بشان د شیطان باندې د چا مثال شیطان بشان دی د منافقینو بشان منافقین اواز هړي دا وای را پاسې غري بل سره دښمنی واچو زل سره ولاړم چې کله به دښمنی کې ورسخ شي غلط لري وشي برته دلاړ شي نو وای دا شان شیطان هم کوي اذ قال للانسان كفر هغه وخت چې وای انسان د کفر وکا ولما كفر هر کله چې هغه کفر وکي قال دا ورته وای اني بريء منك یقینا استسانه بیزار یم یعنی خکار دیونه اني اخاف الله یقینا زد الله نه یریګم رب العالمین رب د مخلوقات دی نو شیطان دې سوي کې جاور سره انسان په ګناه باندې ډاډه کی کله انسان نه غلطي وشي نو بس به تر دې خوشي او زد الله نه یریګم دا کار ډېر خوشي او دا کار د عذاب سبب جوړيږي لہذا سره ملګری نه نو شیطان دې اوس نه جمله کې چې ان اخاف الله رب العالمین او دا انی بریء منک دا دوه جملې چې کوم دي پر دوه کې شیطان مقصد دا دی یو د شیطان خیال دی چې انسان جرم سنگین کړي دی که اوس په عذاب راشي نو زموږ څخه خرابې کوي نو راشه بیل شي بس چې دی واضح هلاک شي دې بچ او دویم خیال د شیطان د سې چې غني زر انسان ته وي مزه نه بیزار یا مدن لاړه جرم دی کړي دی نو دا انسان به مایوس پاتې شي او انسان خیال بدایي چې بس زموږ ماپ کېدل صورت پاتې نشي نو بدا واجبانه انسان د شیطان چې کوم حربي دی او دا د جوال انسان په ګناه ور ډاډه کی او چې هغه ګناه وشي به مایوس کی نو په ګناه ډاډه کېدل او د ګناه نه بعد مایوس کېدل د دوه جرمونه دي اځوانه انسان ته به اسباب جوړي اول په ګناه ډاډه کېږم چې ګناه در نه خوده مګه وشول نو بیا مایوس کېږم د توبې دروازې کولاو دي تبو بس نو دا څنګه حال د منافق جوال انسان کافرانو نفر کې د مسلمانانو خلاف او چې کله جنگ شروع شي به دي تشادش بیا موږ پکې نو فکان عاقبتهما نو شو انجام د دې دواړو د کوم دواړو د شیطان او هغه سړی چې شیطان خطا کړي د کفر دې کړي دغه دواړو انجام وکانه نشي عاقبتهما انجام د دې دواړو انهما فی النار د دواړو په ور کې خالدین فيه همیشه به دې ور کې وذلك جزاء الظالمین او دغه بدل ظالمانو خلقو ده نو تشبیه خلاصه دا شو چې څنګه په دې ټیم شیطان او څوک چې غولول د غدوانه جهنم ته لاړ شي اگر که شیطان به کې ویل چې بیزار یم د الله نه یریږم خو دې خبر خو نه خلاصيږي دغه شان منافقان چې کافرانو رچت کړي د اسلام مقابله کې جنگ جوړ کړي د جنگ ګرم کړي دي اوس شاده کېږي چې موږ پکې نه یو نو د دې حکم بشان د کافرانو د سنج الله تعالی کافرانو سزا ورکړي د سې بدی منافقانو له هم ورکړي په یو انداز باندې یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ای هغه کسان د ایمان راوړل وایي د الله تعالی نه ولتنظر او خامخا ودی ګوري نفس یو کس ما هغه صد قدمه چې دی وړاندې کوي لغد د سبا د پاره غد عربي کې سبا ته ویل کېږي او عربو په اصطلاح کې هر هغه وخت چې راتلون کوي نغې ته دی غد وای سبا وای او د کی اشاره د مضمون ته د دنیا ژوند په شان دی ورځ دی ګوي چې ورځ تیر شو اپسې سبا دی د غد نه مراد قیامت نو انسان دی وګوري هغه څه چې دی وړاندې کوي سبا د پاره قیامت ته پاره واتقوا الله د الله نو ویل ان الله خبير بما تعملون یقین الله تعالی خبردار دی په هغه سمانی تاسو کوي نو بده کې مؤمنان ته هدایت او دغه تزهید من الدنیا ترغیب ال الاخرت مضمون دی چې مؤمنان د دنیا سره ډېر محبت مکو دنیا بهشکه اساس ضرورت ضرورت مطابق حاصله کړي خدا د ژوند مقصد مګرځوي چې د دې لپاره بالکل تاسو دین عزت عرض دي قربان کړي او دا څنګه کې اخرت سره مینه پیدا کول چې اخرت اگر که تاسو نه پناه دي خدا مستقل شي دي خامخراتون کې سيز دي د دې سره مینه وکړي دغه دوه مضمونونو د پر الله تعالی فرمایي چې اے مؤمنانو ویریږئ د الله تعالی تقوا په دوه قسمه معنی ده یو تقوا ایمانی ده بل تقوا عملی ده نو په دې اولنی تقوا کې چې کوم دي امنو تقوا الله په دې جمله کې ایمانی تقوا د مراد ده چې تاسو د شرک نه د کفر نه د بدعات نه د غلط عقیدو نه ځان وساتئ عقیده روغه جوړه کړئ ولتنظر نفس ما قدمت لغد او خامخه د ګور انسان هغه څه چې وړاندې کوي سبا د پاره انسان چې کله څه عمل کوي نو دې ته ګوري چې سبا د پاره به انسان جامي قیامت کې به حساب محاسبه څنګه کیږي نو مؤمن سره په خپل محاسبه نه کړه نظر ساتي په ځان سره به حساب کوي چې کم کارونه مانند د ورځې کړی دي نو دغه اخرت د پاره څومره وزن لري دا به د نیکو په تله کې غورځيږي د ګناونو تله کې به غورځيږي خان جام به کې بدن جام به دې باندې نظر ساتي او د نبی رسول الله هدایت هم دغه شان ته کې وجه حاسب قبل ان تحاسبوا نو په دې جمله کې ولتنظر نفس ما قدمت لغد کې اشاره دي خبره د ځان سره په خپل معنی حساب وکړي واتقوا الله د الله نو ویریږي په دې ځکه تقوا عملی د مراد
عمل کې کم کارونه الله تعالی په تاسو لازمي کړي نو داغه د مخالفت نه ځان وساتئ هغه عملي کوي او چې کم کارونه تاسو منې کړی نو هغه د عملي کولو نه ځان ساتئ هغه چې کم کارونه منې شوی نو هغه نه ځان بچ وساتئ عمل په ونه کوي یعنی هغه کارونه چې تاسو منې هغه منې شوی کارونه تاسو ونه کوي ګناه ونه کوي نو دغه اوامر او نواهی په ذکر شو چې اوامر او نواهی کې د الله تعالی مخالفت ونه کوي نو تقوا عملي شو ان الله خبير بما تعملون یقین الله تعالی خبردار دی په هغه سمانه چې تاسو یې کوي